أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د کعب ابن اشرف او د هغه پشان د نور علماء مبارک نازل شوه. يهوديانو بدر واقعو شو. مکی مشرکانو ته پکې ډېر درد او تکلیف ورسېد. ډېر مشرانی ووجل شول. کعب ابن اشرف او د هغه پشان نور علما مکی مکرمه ته لاړل او هغه خلک راتی زول. هغه ورته ویل خمنګ تاسو نه تاسو کو تاسو علماء مونږ خو نه پویو. مونږ ته وایي چې مونږ په حق یو کاغه په حق دی او مونږ دا کارونه کوو. د بیت الله متصرفینو حاجیانو ته اوبه ورکوو، مېلمنو ته ډوډۍ ورکوو، بندیان خلاصو او دا کوو مونږ ښیو که دی ښه دی. دی ملیانو ورته ویل چې رښتیا را باندې وایي تاسو په سمه لارې او هغه په غلطه دی. او حال دا دی چې دوی ته دا پته وه چې رسول الله په سمه لار دی او دوی په غلطه دي. الله فرمایي بیا داسې و چې هغوی ورته ویل چې زه ټیک ده منګه په حقه یو هغه په ناحقه دی. نو منګه خو داسې کوو دي بوتانو له سجدې کوو. نو تاسو هم دی زمونږ د حق کار تا چې حق دی تاسو هم دی بوتانو له سجدې وکئ. هغې ته ټیک شو. یهودیت کې خو شرک نشته او بت له سجده او په نصرانیت او په اسماني یو دین کې خو هغوی دا کار وکړو. صحیح شو. وایي ټیک شو بس تاسو په حقه یې مونږ هم کوو سجدې پې وکړې. کافران شو. ځانونه یې کافران کړه ځکه په تعصب او عناد کې راغلي وو. علم ترى تنگوری للذین کسانو تا اوتو چې ورکړل شوی نصیبا صحیح من الکتاب لکتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان لري بالجبت والطاغوت په بوتانو سنمان لقریش. دا دو بوتانو د قریش او ډیر اقوال دي جبت او طاغوت بارک. بعضی وایي جبت دغه بوت نوم دی چې دغه عبادت کیږي او طاغوت شیطان دی. ويقولون للذين كفروا واي حقي كسان مبارك چې کافران دي ابي سفيان واصحابي حين قالوا لهم چې کله ورته ویل نحن اهدا سبيلا من پسم لاریو. آیا منګه پسم لاریو ونحن ولات البيت او منګه متصرفين او متولين د بیت الله یو. نسق الحاج حاجانو تا اوبه ورکو و نقر زیب ملمنو تا ملمستیا ورکو. نقری دا دا قیرانه دا پا کسری دا قاب سر ملمستیا تا وی.
تاسې په پوه شئ که نه شئ. او قرا حرام ته وایي او قرا کلو ته وایي. په ضمې او فتحې او کسرې سره ګورئ څومره معنا کې نقصان راځي. وحرمت الشیخ الذي سن القرا وأسس المحجوج في أم القرى ما لنا لتارق إذا عرى سوى الحديث والمناخ في الزرى وكيف يقري من نفى عنه القرى توانبرا أعظمه لمنبرا. دا دریوانه پکې راغله، قرا قرا او قرا دریوانه په دې شعر کې راجمع شوي. ونفك العاني او مونږ خلاصو العاني اسیر ونفلو دا کار کو دا کار کو د نفلو مفعول حذف کو تعمیم د پاره مونږ خيو ام محمد نو کو محمد خده وقد خالف دین ابای او نبی علیہ السلام مخالفت کړي د پلارانو د دین وقطع الرحم او رشتہ قطع کړي د وفارق الحرم او د حرم نه جدا شوی لري تللی. نو هؤلاء اهدا من الذين داد يقولون للذين كفروا د پاره مقوله ده دی سوای کافرانو لره وای هؤلاء اهدا دا کسان دی کافرانو ته الله سونی سي اے انتم تاسو هؤلاء نه مراد انتم تاسو ده ها هؤلاء دغه خلق اهدا من الذين امنوا سبيلا خبره بردی دا کسان نه چې مان راوړې سبیلا د جهاد د لارینا اقوم طریقه ډیر برابر دی پلار کی. اولئک الذین دها کسان دی لعنهم الله چلانت کړه په دی الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصيرا. سوک چې الله پلانت کی هرگز به پیدا نکي داغه د پاره مددگار منصیر مانع من عذابی چی مانی وی دا عذاب دا اللہ نا. ام لهم نصیب من الملک ام پا مانا دا بل سر دی بل الہم نصیب من الملک بلکہ آیا دے دی دا پارا صحیح سا دا بادشاہشتا ایلیس لهم شیء منو نشت دی دا پارا اچھا دا بادشاہین ولو کانا کچری دی سر صحیح سا دا بادشاہی وے فیض اللہ یوتون الناس نقیرا دوی بنوے ورکڑے خلقو لرا دا حغین نقیرا هیچ شے لگ معمولی شان شے بے منوے ورکڑے نقیر شیئن تاپحا شیئن قلیلا حقیر تاپح حقیر حقیر شے بے منوے ورکڑے نقیر قدر النقرتی فی زہر النواد دا اغ سوری پشان دا ٹاکی پشان چه پشاد قجوری دا زڑی کی دے دا بینوے ورکڑی لی پرد بخلهم زکا بخل دا دی زیاد. ام پا مانا دا بل سر دے ام بل ایحسدون الناس دی حسد کئی دا خلقو سر دلتا دا ناس نمراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خواہ دی خلقو سر آتے محسد کئی علامہ پا غساتاهم اللہ چور کری دیتا اللہ تعالی من بزید فضل ددنا چی نبوت دے و کسرت دا نساو یتمنون دوی ارزو کئی زوال ہوانو زوال داغی ددنا ويقولون وی لو کان نبیا کچری نبی وی لشتغل عن النساء مشغول شوه بوی دا خزونا پا نور دینی کارونو دمرا خزی سلکڑی کتے نبی وی دی دا خیالو چی دا زواج دا دا نبوت خلاف کار دے لکه اوس دا اکثر خلقو دا خیال دے چی دا وعده کول دا بزرگی خلاف کار دے او دیم دا کارونه کئی دا خلق کوئی کن دا سنگا بزرگ دے اگو ربال وعده یوکو بزرگ دیتا ہوئی اوس دا خلقو دا سوچ دے کنا پخوا پیر بابا تے سڑیت للیو چاو کلی تا ورنی دیشتیو نو تپوسی کڑیو چی پیر بابا لازم چاو تے چاو غزے کی زوی دے اگنا تپوسو کا خواهی زوی دے وی بس اس طرح بچے ولی وی دیم دا کارو نکای دا سنگ بزرگ چی دا کارو نکای زوی شوی زوی خود وعده نرست کی گی وعده خود بزرگ سڑی کار نئی تاسے پہ پوچھتے اللہ وی فقد آتینا لابراہیم پتاقی سلام ورکڑے دے ابراہیم علیہ السلام مولا دیتا
جده چې د نبی علیہ السلام نیکه دی ابراهیم، که موسی او داود او سلیمان دا د آل داود مصداق دی، د آل ابراهیم ښه، که موسی دا د آل د مضاف او ابراهیم دا د جده دا د مضاف الیه تفسیر دی. موږ ورکړی و آل ابراهیم تا کتاب او حکمت نبوت وآتیناهم ملکا عظیما، موږ ورکړی دی دوی ته موږ ورکړی و ملکا عظیما بادشاہی لویا. پکان ملک نه بادشاہی مراد ده او د بادشاہی نه څه مراد دی؟ ښځې واده مراد دی، چې چا واده کړي هغه بادشاہ دی، چې چا واده نه کړي هغه غرق دی. ګورئ په خواتینا او موږ ورکړو دوی ته ملک عظیما لویه بادشاہی مصداق جلالین مولا ذکر کوي. فکان لداود 99 امرتن، یو کم سل ښځې وي، ولسلیمان 1000 زروی ما بین حرة و سریة، دا اسیر او د وینځو په منځ کې زر ښځې وي. دا ملک شه بادشاہي شه چې ښځې دي، او چې ښځې دي نه ته بادشاہي. دا صدق نه ده شهدګل قاضي صاحب، دا صدق نه ده. کور کې د سړي ښځه نه یو کور لذین مزه کوي سم لکه چېته چې ځي وران جومات له چې روا قسم دی. ستاره دا صدق نه ده. کور له سړی ځي او ښځه پکې نه وي، دا کور ښه ښکاري. تاسې پرې پوه شئ که نه شئ پوه هیڅ مزه نه کوي. ګوره نو بس ماشوم چې وجاړي مور پای ورکړي، نو چې جاړي نه نو څوک چاله خدای وهلي چې پای ورکړي. دې موږ نه صحیح مطالبه وکړي که نه چې شیخ ګل قاري صاحب نه دی وکړي. زه خو بس دومره به مې د لاسه ونیسي. ومنهم بعضی د دین امن غدی امن چې ایمان راوړی دی به به محمد، ومنهم بعضی د دین امن غدی صد اعرضانو چې راز کړی دی انو د نبی علیہ السلام نه پلم یو من ایمان نه راوړی. وکفا بجهنم سعیرا، کافی دی جهنم عذاب سعیر عذاب لمن لا عذاب دا چا د پاره چې ایمان نه راوړي. ان الذين كنا کسان کفروا چې کفر کړي بیا تنا پاتینو زمونږه سو فنسلیهم زرد چمنگ بداخل کو دی ندخلو نارا نورتا یحترقون پیچ دی بسوزیگی باغی کی کلما ندیجت مانا احترقت هر کل چه اسوزی جلودو سرمنی ددوی بدلناهم بدل بکمنگ دیتا جلودن سرمنی غیرها چه غیر وی دی سرمنونا. اوس یو سوال دی بیان دعا د سره دغه جواب دی. ګورې ډېر باریکه سوال دی، دا سوال تک ہے. هغه دا دی بدلناه بدل بکومونګه دا زړې سرمنې جلودن داسې سرمنو ته غیرها چې غیر به وي د دې زړو سرمنو نه. مطلب دا چې زړې سرمنې چې دنیا کې کمې وي هغه به اوس وځي، اوس به نورې سرمنې ور واچوي، هغه نورې به اوس وځي. نو سوال دا دی چې هغه مخکې سرمنې سوځي خو خیر دی، هغوی خو ګناه کې شریک وي، بدن حصه وکړه. نو دا نورې چې ورکوي دا سله ورکړي چې دوی خو ګناه نه ده کړې که نه. تاسې پرې پوه شئ په سوال باندې. نو دې جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې تبدیل په دوه قسمه دی، یو تبدیل په ذات کې دی، یو تبدیل په صفت کې دی. دلته تبدیل نه تبدیل د ذات نه دی مراد، تبدیل د صفت مراد. تبدیل تغییر ته وای، کله په تغییر په ذات کې راځي او کله تغییر په صفت کې راځي. دلته د تبدیل نه تغییر د ذات نه دی مراد بلکې تغییر د صفت مراد دی. ګورئ دا مطلب دی بدلناهم بدل بکومونګ دوی ته جلودن سرمنې غیرها چې د دې نورو نه به د غیر به یعنی داسې به چې د دې نورو نه بغیر رنګ به بدل شي، مخکې سپینې اوس به تورې شي او سرې به شي او داسې رنګونه به بدلي. بیا تعاد الی حالها الاول غیر چې را واپس به شي اولني حال ته چې غیر محترقه وي، چې نوې سوې څنګه وي اوس به مقشان شي که داسې به شي. پوه شئ په جواب باندې.
یذوق العذاب د دې د وجنه چې دی اوس کی عذاب لیقاسو چې اندازه کی شدت او شدت عذاب ان الله خنن الله کان د عزیز غلب والا لا یوجزو شیء شیء نشي عاجز کوله حکیما فی خلقه حکیم دې په خلقه په تخلیق والذین کذانا منو چې مان راوړې و من الصالحات نه کامل کړي سنت خیروم زرد چمک پیدا داخل کو جنات جنتونو تا تجربه کی با منتا تلنهار ولاندې ونو داغینه نهرونا خالدین پیا بدا می شبې پدې کې تل تر ترا لهم بیا شدید پارا پدې جنتونو کې ازواج مطهرا خزی پاکیزه ده هیز او د هر غنا وندخلهم داخلی بكمنگا ذلن ذلیلا سوریا می شتا دائم تا لا تنسخو شمسن چنور بین شي ختمه ولې د سورې وي او هو ذل الجنت د جنت سورې دی ان الله یامرکم یقینا الله ما امر کی تاسو ته تو عدل امانات چې اوس پاره امانتونه ما اوت من علی من الحقوق هغه څه چې سړی امین ګرځول چې پاغي باندې د حقوقونه اله اهل ته اوس پاره امانت خپل اهل ته ورکي نه اهل ته امانت مو ورکوي په دې چې پوښتې نزل نازل شو نو دی آیت کریمه کې الله حکم کړی چې امانت خپل اهل ته ورکړي تا سره چا پیسې درکړې نو خپل اهل ته ورکړه صحیح شو عہده دا در سره لاندې منصبونه او لاندې عہدې اهل خلکو له ورکړه امانت اهل ته وسپاره صحیح ده دا پکې راځي محتممین او مدرسین اهل خلق کا اهل خلق ته ورکا دي دیندار او په سبق پوی او تربیت والا تربیت خپلم شوی او د شاګردانو تربیت هم کوي صحیح شو امانت اهل ته وسپاره په دې ټول خبرو کې امانت اهل ته وسپاره الله مونږ ته امر کوي چې امانات چاته ورکړي اهل ته ورکړي کوم امانتونه کوم امانت چې د الله د طرفه ته در سپارل شوی یا د بنده د طرفه در سپارل شوی هغه امانت بل ځای ته ورسوي دا ملایان چې په وټونو کې د آیت وایي بالکل تحریف کوي د دې د وټ سره هیڅ تعلق نشته او چې کوم ملایانو لیکلي دي هغه خطا شوي دي ګوره اگر چې غټ شخصیتونه دي چې امانت نه وټ مراد دی وټ امانت پڅ دی تاسې په پوه شئ څه دلیل دی چې د امانت دی دلیل دی پیش کیس دلیل پې نشته وایي شهادت دی ښه څه دلیل دی چې شهادت دی شهادت خو په هغه ځای کې حدیث دی چې د انور په شانې تا ته ښکاره شي د انور په شانې موږ له څوک معلوم دی چې شهادت پې وکړو امانت خو بچا درکړی تا ته د وټ امانت موږ له چا راکړی دی چې موږ یې ورکوو تاسې دې ټولو خبرو ته ګورئ دغه وکئ په دې خبره کې لږ سوچ وکئ چې شاهد څوک دی او مشهود څوک دی او مشهود به څه شی دی موږ د څه شي شهادت کوو چې دا وایي شهادت دی لږ خو عقل ځان کې پیدا کوي کنه موږ شهادت کوو چې دا پلانکې صاحب بوټونو ته ولاړ دی او موږ ته وټ ورکوو دا هم شهادت وکړو دا ښه سړی دی مشهود خدای شاهد تشوی مشهود به هیڅ شي شو د څه شي شهادت دی په کو سباره کې خته شهادت خو تاسو کتاب شهادت چرته کتاب کې ویلې کنه دی پک ویلې ارکان د شهادت شي دي شاهد دی او مشهود دی او مشهود به دی دې کې مشهود به څه شي د څه شي شهادت کې د څه شي پس کې دی خده تاسو په دې خبرو پوهیږئ که نه پوهیږئ ګورئ دا ګپ شپ خبرې دي په دې مه دوکه کېږئ دا سیاست خبرې دي او دا د وټونو د ډېرولو خبرې دي چې دا خلک یې کوي قسم دی د دنیا د مفادو دپاره یې کوي تاسو خو لږ خپل اخر ولرئ ارکان د شهادت پکې را پیدا کوي دا شاهد دی او دا مشهود دی او دا مشهود به دی صحیح شو او دا کم شهادت دی حدود دی او که معاملات دی حدود کې څلور گواهان دي او په معاملاتو کې دوه دي نو دا دومره قطارونه څه ولاړ تاسې ما په دې خبرو پوهېږئ حدود کې څلور گواهان پکاري او په معاملاتو کې څو پکاري دوه پکاري نو خو بس دوه دې ورشي که نه دوه ملایان دې پې ګواهي وکړي چې دا ښه دی یا بد دی یا دې پې څلور وکړي نو دا لکونه ولې کوي او چې چا باندې شهادت وشه نو شاهدان خو دوه کافي دي دلته یو لس زره که شاهدان پې ورشي په بل 11 زره ورشي نو بیا په دې 11 زرو باره کې ولې فیصله کوي چې دا صحیح دی او دا غلط دی
دو شاهدان په یو معاملې کې گواهی وکړي نو معاملې سمه ده که غلطه ده هغې باره کې به فیصله کېږي چې دوه وکړه که نه دلته بیا ولې مسترد کېږي بیا خو مسترد کېدل او حق نشته دوه ګواهان پرې پېښ چې دا ښه سړی دی باید ومنل شي نو دا ټولې ګپ شپ خبرې دي ګورئ دا نشتریان وایي د دین نه ملیانو چاړه جوړه کړې ده خپله پې سیوان خوري او زمونږ یې په خېټه کې راچوښئ دا قشی دی دین نه بس چاړه جوړه کړې قسم دی ګورئ دین سره لوبې مه کوئ تاسو داسې مه کوئ دا امانت نه دی ګورئ او نه دا شهادت دی تاسې پې پوښتئ که نشئ پوه نو الله امر کوي چې تاسو ورکوئ امانتونه الی اهل د هغې ته دا خو څه کې دا څوک دی چې دا راغی داسې دا خلاصه کې ده دا خو به در سره ومنه مزه د امانت څه چلو خو د ښځو د اوټونو د ودرېدلو دپاره خلک دا دلیل پیش کوي چې بېنظیر دغه د عایشه رضی الله تعالی عنها حرب جمل کې وتلې وه قسم دی ګورې د ملیانو نه مې دا اورېدی وایي ښځې اوټونو ته ودرېدی شي دلیل یې څه دی تاسې اورېدلي دا د ملیانو نه وایي دلیل یې څه دی ما خو اورېدلي دي وایي دلیل یې دا دی چې عایشه حرب جمل کې نه وه وتې او خدایم په سترګو ړانده که او خدایم خولې ګونګې که خدای خلی گونگی کا عائشہ دا اوٹونو پسی وطی وآئے بیدبو شیعگان منتا گستاخان ورطا وی دا صحابو گستاخان دی و دا عائشی گستاخی کئی دا قسم دی دا عائشی گستاخی دا اگوی عائشی دا زناکار وی قسم دی چی دا عائشی گستاخی دا عائشہ اوٹ پسی وطی وا عائشہ خود مسلمانانو مور و گو رئی او دا دو بچو جگڑے و اختلافی و دا معاویہ و دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او د بچو صلح ته وتلې وه چې د بچو صلح وکړي او جنگ پکې جوړ شو او خواوشا ورسره څوک ټول ورسره د خور زامن او اوښي ورسره وه ورونه او ورېرونه ورسره وه دې ته تللې وه تاسو واقع که اورېدلې ده که عایشه اوټونو پسې وتلې وه او که اوټونو جلسې ته چې کوم دی دغه کوه خطاب کوه چې ما ته اوټ راکوئ او مټې داسې کړی او نیستوڼی دیزې پورې و داسې کول بېنظیر د اقتدار دپاره ملیانو نه مې دا اورېدلي دي ګورئ حامیانو نه خو څه ګیله نشته عوامو ښځو نه خو څه ګیله نشته چې هغوی وایي چې موږ یهودو ته بني اسرایلو ته په مانځه کې دعا کوو چې کما صلیت علی ابراهیم د هغوی نه خو څه ګیله نشته ګیله د دې ملا نه ده قسم دی د دې ملا نه ګیله ده چې دا د دین تحریف کوي تاسو لږ پوه شئ دې خبرو ته سوچ کوئ دا زما خبرې واورئ دا زه درته نه وایم چې ویې منئ مې منئ دا شاته خبرې مه کوئ چې او داسې وایي دی د پلانکي خلاف دی زه د هېچا خلاف قسم په الله کوم او نور چې یم یم څوک زما هېڅ نشي کولی لاس اخلاص او توری تېره هېڅ خبره نشته دی که د هېچا نه نه وېرېږم او ځان هم نه صفا کوم چې زه د چا مخالف نه یم خو یمه نه ګورئ مخالفت د ستاسې د پوهې دپاره دا درسګاه ده دلته دا خبره کوم په منبر یا عوام په مخ کې دا نه کوم ستاسو تربیت په ما فرض دی چې دې خبرو ته خیر دی تاسې متوجه شئ که نه چې زه ښه وایم که بد وایم بیا به مطالعه وکړئ او په خبرو ته به خوا دې خوا نظر به واچوئ بیا به تاسې پوه شئ چې زه ښه وایم که بد وایم دا ځان سره ولیکئ چې موږ ته استاد فلانکۍ ورځ باندې دا خبره کړې وه نو بیا به تاسې خپله مطالعه وکړئ کتابونه به هم ګورئ حالات به هم مخې له راځي چې ته ورې که څنګه شو څنګه چل شو حالات به هم مخې له راځي تاسې به په خپله حالات او ورځې شپې په خپله پوهیئ چې زه غلط وایم که صحیح وایم ګورې دا امانت نه دی قرآن کې به تحریف نه کوئ اوټ شی شو اوټ پکې صحیح نه خو هېڅ شی نه دی څنګه بس د اوټ خبره سره مه کوه دا مه وایه چې ورې که دا مه وایه منبر باندې د اوټ خبره ورې که دین نه دی منبر باندې د قرآن او د حدیث خبره بیانوه څوک درنه تپوس وکړي بس ته زه نه پوهېږم بس خپله پوهېږي چرچا ته ورکړي مه ورکوه ورته ولې وایې ورکوه چې ورته نه وایې نو مه ورکوه ورته څه له وایې مه ورکوه ورته مه وایه ګورئ ان الله یامرکم یقینا الله امر کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الی اهلها چې امانتونه ورکوئ اهل د دې ته دا نازل شور کله چې اواخیست علی رضی الله تعالی مفتاح الکعبه د کعبی کنجی د عثمان ابن طلحه حجبینا صادنها چې هغه خادم د کعبه قهرن په زور ته واخیستا
ولی تی واخیستا لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عام الفتح چکل نبی علیہ السلام مکی تر فتح پکال ورغه عثمان ابن طلحه سره د چابیو په زور تر واخیستا ومنعه او دا منعه کی ضمیر عثمان ته راځي دی او دا د هو ضمیر نبی علیہ السلام ته ومنع عثمان منع کړو هو دا نبی علیہ السلام منع کړو کله منع کړو نبی علیہ السلام چې هجرت کاو ورغه او عثمان ته ویل عثمان ابن طلحه در کعبه دروازه راته کولاو چې زه پکې اوتر راکاته نه پلو کم زم بیا نه راځم هغه ورته وای لو علمت انه رسول الله لم امنعه کما ته پته چې ته د الله رسول نه منع کول د الله رسول نه در کوم ځه نو عثمان دروازې باندې ولاړ دی نبی علیہ السلام لاندې ولاړ دی نبی علیہ السلام ورته عثمان یو ورځ به داسې راشي زه به بره ولاړ ته به لاندې ولاړې او د کعبې چابي به ما سره بیا به صحیح ورځوي دا خو به مونږ ډېر بدبخته یو نه ته به بدبخته نه قسم دی داسې به راځي نبی علیہ السلام د علي رضی الله عنه چابي واخیسته دروازې کې بره ودرېده عثمان ته لاندې ودرېده وایي عثمان تا ته ما نه ویلي چې ورځ به زه بره ولاړ یم او ته به لاندې ولاړې خو یا عثمانه زه تا ته هغه خبره نه کوم چې تا ما ته څنګه کړې وه چې ترانه نشي داخلېدلی او نه دې پرېږدم بلکې ما ته الله حکم کړی چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم برد الی الله امر وکړ نبی علیہ السلام برده امر وکړ علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام برد الی په واپس کولو دی چابی الی وقال حاکی واخل خالدتن طالدتن همیشه د طالدتن د توابع او د خالدتن نه ده پوچھے خالدتن طالدتن د خالدتن تاکید دے تاسی بولا کچھے میں کتاب میتاب گنی منی خزا مزا دا شے چکم دے ایسا شکر طالب مالب اوٹ موٹ بے نظیرہ میں نظیرہ تاسی بھی پوچھے و مولا دسی نم دے جدی سر تاکید نه برابرۍ کې مولا تاسو به پوهیږئ دا خصوصیت ده واجب من ذلك فقرا له على الايه علي آیات علي رضی الله عنه آیات ولست فاسلم عثمان اسلام راوړو واتا عند موت الاخي دا چابي ورکه د مرګ وخت ورور شي پته په بقيه پیول دي د په بچو کې با ولایت آیت و ان وردت اگر که وارد ده په سبب خاص باندې په عموم معتبر ده په قرینه د جمع سره و اذا حکمت بین الناس چې کله تاسو فیصله کوي د خلکو په منځ کې امرکم امر کی الله تاسو ته تاسو فیصله کوي په انصاف سره ان الله نعم ما لا ډیر خده په دې کې ادغام د میم د نعمت په معنا کې را موصوفه کې نعم شیئا یقینا الله ډیر خشه دی هغه یی ځکه بیچ تاسو ته نشد کی باغی سره تادیه الامانه چې هغه امانت ورکول دي والحكم فیصله په عدل سره ان الله سميعا یقینا کان الله تعالی هو سميع لما يقال بصيرا بما يفعلوا لذن کې باغ صد يفعلوا چې کول کیږي یا الذين امنوا الله دې کې په سبب یا تشریح کوم ان شاء الله د شریف وای